الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وفضلنا بالضحايا على المناسك على سائر الأجيال والأديان. له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفينا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق الذي سن لنا الأعياد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبعدهم فببغضي أبعدهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على إبراهيم وعلى واجب القدر والاحترام امام مشهورانو نوجوانانو او په دین اسلام باندې مینو وړونو، الله رب العزت په خپل فضل سره او د ایمان سلامتی سره په متاسو باندې جمعې باندې مبارک او عزت واستله. ایمو عزتمندو دیو ایزی باندې الله رب العزت اهل ایمان دی پایا یو خصوصی اعمال خصوصی آغا عبادت آوی کرد آچنگی ایمو عزتمندو ای جمعی غدی مبارک و دی جمعی غدی انگوز دی مسلمانانو اجتماع صدا دی بی باعث و برکت والا دا. ولیکن افسوس از افسوس چې مسلمانانو دی ویجی اهمیت په خپل خاطر مخکې متعدیږي جمعې ویجی باندې بچکله خطیب سے وتلو نو دا حال باډا کو بار علاقې کې باډا نن مسلمان دا به حصہ شلو صرف خطبه ته ځول شي. دا کوم مشران دی الله دې عمرونو کې برکت وکړي. یو دا مشران خلک مفتی وشي یو څو نوجوانان نو هغه ټول څه دی هغه اخر ته ځول کوي دا ځون هغه دین ته محتاج نه ګڼي
که چېرته محتاج ګڼله بیا په وختي ورتلله چې څه یې زده کړي خو دین ته ځانونه محتاج نه ګڼي دې واجې نه د علي بچو نه ایمو عزتمندو که به انسان د جمعې په عید صلات تسبیح وکړي دې لوی عجر ده اندانا من سورہ کہف تلاوت ہوتی بہر صورت بہر کیف ایمو موضوع دانا سوز اس پاکی بندے والا گی ننی مو موضوع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمل گئی جو صحابہ کرام متعلش یغ متعلق صحابہ چوکو صحابہ چوتے آئی یہ صحابہ مقام سو اے صحابہ متعلق امو عقیدی بکمی اے صحابہ صفتنا کمو اور صحابہ تا اللہ رب العزت کمی تمعی وکڑی کم القاباتی وکڑی ایدی متعلق کوشش کرو اللہ نہ غوڑو تو اخبر ٹیم پایی تو سوئی ٹیم دا اخی دا اٹولا خلاصا را جامع کر اور تو سو پا مخ کی آگا پیش ایمو عزیزونو اٹولنا اول دا خبره جو صحابہ چوکو دی پیغمبر علیہ السلام مل گئی یک شگیردون اور یک تربیت یافتہ تعریفی چشی دے یعنی صحابیہی چشی تا ہر آغا مسلمان سے ایمان پا حالت کی پیغمبر علیہ السلام دیداری کروی اور دی پا مجلس کی نوستی اور بے ایمان پا حالت کی دنیا نا رخصت شو ہر آرکا سے ایمان پا حالت پیغمبر علیہ السلام دیداری کروی دی پا مجلس کی نوستی اور ایمان پا حالت کی دنیا نا رخصت شو دی تیئی صحابی صحابہ تا دوت سورہ دا کتابونو لکلی چو صحابہ تا دوت 1,25,000 اور یہ کتابو لکلی چو صحابہ 1,52,000 اور نن دیپا مکی کی اور مدینی کی دی صحابہ اللہ سے قبول نظرت نشتا دا ټول دی موت و فکر کی دی دین اسلام خو اولو کی دا آج نوتلی چوک افغانستان تا رسیدلی چوک چین تا رسیدلی چوک افریقی تا رسیدلی دا دی بایی چی ایمو دا نشتی در سامانو کی دی صحابہ قبول ندی پیخاور کی صحابہ قبول نہیں سندھ محبوب کوٹ کی دی صحابہ قبول نہیں دار رسیدلی دی دا وہ اخبر قرون پیدولی و بچی پیدولی و اے پیغمبر دسی عشقان و دسی عشقان جب پیغمبر علیہ السلام بس صرف آواز ولگوالو پیغمبر علیہ السلام بس صرف مطلبہ وکڑلا چدی پلتلل دی بیا با داجی متن تیریدو قوت لنی حمد بھی نکوالو چو اس لکوت لرش خزا بچی مال دولت ہر چا بھی پیگ دوالو زمکی بھی پیگ دوالی علا دین دی پار ایو صحابی متعلق ہے چی جب پیغمبر علیہ السلام تشکیل وکو جہاد تا دیر مدائتی رکھا کلا روغلو خود اننو آتور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی حاضر شو
دی ټیم کې پیغمبر علیه السلام دویم تشکیل کولو نو دویم تشکیل کې دی چې ته لاړ شي دو چک شو صرف کو ته لاړو دروازې والا ښځه ورته دروازې ته راوړله چې زه ښه یوه چې ورته واپس شوم خو پیغمبر علیه السلام تشکیل وکړو دوه ځواب مې درته کولو چې زه بیا شم کو ته ننوتو ښځه ورته وایي چې ای هی دا تو باندې څه وشو تو پیغمبر حکم کې تاخیر وکړو د دروازې ته ویلې راتلې ته به ډایرکټ وتله او هغه ټایم د ښځو دا ایمان ښځو دا ایمان بهر صورت دا د پیغمبر داسې ملګري وو که پیغمبر علیه السلام څه مطالبه وکړه د هغو به خپل ځانونه پیش کولو مول خو ډېره وړه خبره وه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله شادي اعلان کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه واقعا معلومه ده چې د کور آڅې وبسلو حتی کې د خپلې کپړې هغه کې دروازې ته کوم ټوټ و دا ټوټ یې په زور راته علي بوسي الله ته دوه معلوم شو چې الله فرښتو ته حکم وکړو چې تاسو اندالې بوسو اچئ حضرت عمر ته نیم کو سبو نوړي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې اقصا حاجه مشوره په هر صورت دا صحابه په پیغمبر مین خالقو په پیغمبر عاشق خالقو او پیغمبر دې تربیت کړو اوس کې دا صحابه یو څو صفاتونه صفات څنګه وو دا هو نظیر یعنی ستایي به همیشه ټیټي وي ستایي به ټیټي ساتلې نظیر به ټیټي ساتلو تاسو به چک نه کتلو ځکه چې پیغمبر علیه السلام عادت نه دویم خیالات ډېر اوچت څه کوم خیالات دي دا دین به دنیا کنی کنی ته رسو هر یو کس به موږ مسلمان وي دا یې خیالات دي الله نظام په ټول عالم باندې قایم کوو هر دې پاره به چې بیله ووسه بیا انداغه او که جماعت سره وه اندا خیالات دي خیالات یې ډېر اوچت فکر بی وسیع محدود فکر بی نسطل وسیع فکر بی سطل او زړه به دوی نرم وي و بل سره به یو بل به خوږېدو ځان باندې به بل ته ترجیح یې کوله زړه نه نرم لکه تاسو لیدلي او واقعات هم تاسو د فضایل اعمال کې حکایت صحابه او کیا ایمو تبلیغ ولورونه علا دی عمر کی برکت ہو چاہی آمو باید ذکر کئی چاہ زنکدن حالات دیو زنکدن حالات یو صحابی اخبر طرز وائی لٹوالو چکلے ولی تو زنکدن حالات ہوتا گا ہوا متعمر آخشتا چوبئی وی کوالی سیٹ کی پل فریادو کو دیو تو علچہ مو پہیگ دا دیتا ایک تیز جو تکلیف چاہتا ہے ورشی تو پل فریادو کو آو دیت مو پہیگ دا دس جو تکلیف کیا چاہتا بعد پل فریادو کو اختا لوڑو چکلتا ہے سی دو آو پوچھ دیتا وقت دا وقت پل وقت پل ترشوی دا وقت آو پوچھ ایموزی سونو آغت دسی خالا کچھ سواسن کتن کی بیا پا پل دا پا پل زون بندی ترجیح دا ینگیش کم تعلیم موتا یغلی اللہ نکالے تعلیم مو بندی خوشولیو چی مو بچائی دا سبا کی دا خودی صحاباو اوقات ختم قولو دی پایا ایوا کہنی دا خو جوڑا کڑیا کلونا تیشو نصاب بدلیگی خدا کہنیو کی نا بدلیگی دوسو بلی دلی خرگوش و شلغم والا ایوا کہنیو چه خرگوش تا میلوشی بل تا جناوات ویڑی آغی بل تا ویڑی آغی بل تا ویڑی وپاتی تا ورشیگی جناوارو کی دا خاصیت نشتو چه بل تا پایگ دا یا اخبلا کوئی بل لیا رکی پای خدا خدی صحاباو صفاتو دا خودی تا آغا کری که خالکو زیر نا دی صحاباو وقت لوڑ شو دی صحاباو بچائی نیو
صحابه هغه خپې چې پخېږي بل ته یې وسپارلې بل ته اووه کلونو باندې وګرځېدې واپس دې ته راولې واقعه خطاب وکړه ده ای صحابه وقعت صحابه عظمت صحابه درجه صحابه مقام خلکو ته خیر نه نصاب کې دا داخل کړي یوه فیضي واقعه مې جوړه کړې ده چې کوم اوصاف دي صحابه تاسو ځناور ته کې ځناورو کې دا صفت سره شته نه اوصاف نیمه عزتمندو صحابه زړه کې ډېر نرم بلې طبیعت پې فقیرانه طبیعت بعض دوه کپڑا چې دی بدن په پټ وي او دوه خوراک چې دی ویس په تېره شي هیڅ کې نه و د مال دولت نه طبیعت پې فقیرانه و خو لیکن ذهن علیمانه ذهن علیمانه ذهن هیوی مسئلے بندی بدلیل ہو سر هیوی مسئلے بندی اور چہرے مبارک بھی دا صحابہ و ہمیشہ ہنسمک ہوئی یعنی خندو بھی پا مخوا مسکراہٹ پہ پخلی بندی ہو پومک منی بھی مسکراہٹ ہو اور جب بھی دلے رہنا ہوا یعنی دسی بہدرے خبری بے کوالی جورت مندانہ خبری بے کوالی اخلاق دی پیغمبری جو کوم اخلاق دی پیغمبر علیہ السلام اخلاق په دغه صحابهو کې معاملاتو کې به عمل دری او دیانت دری دوکا تصور نشي کېدای چې صحابهو ذهن کې ځکه چې دا ضد د ایمانداري او دوکا کله صحابهو سره نه کړي کله صحابهو دوکا نه کړي امام محترمو په نفس پہ قدم یخوي نفس پہ قبو کړوي نفس خبرې نه ده اور انجام طبیعت ته راوځي مو انجام سره بزوي الله به مو سره څه معامله کوي دا به فکر ځواني په جنګونو کې تیرا ده بوډاتوبې الله په یاد کې زاهدانه بوډاتوبې تیر کړو بس الله ته متوجه الله ته عبادت توری صاحب محبت ہی توری صاحب یو کی ڈور موسا آدھے اللہ ڈور اللہ نے لوا بل ڈوری نو یہ شہادت شوق و جنت کی تمنا دا اتلس اوصاف اتلس صفتونه دا دي صحابه ای ما عزت مندو چې کله داغه صفتونه وس ایدمو انتخاب اللہ کرو اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی لم تحن اللہ قلوبهم للتقوى چا اللہ دیتا صحابہ اجڑنو امتحان خستاو تقوی دی پایا چا کلتا صحابہ آگ امتحان کی کمیوں شنو انسان کمیوں شی آختا یو ڈگری ملویگی یو تمغا ملویگی میڈل ملویگی کہ نہیں ملویگی جو دادا لے کاستا تمغا ہوئی کہ اسکول کی کمیوشی کپ دیر کو میڈل ہی دیر کو کالج کی کمیوش والی یونیورسٹی کی سنی میڈل ہی دیر کو اندانو مناتا کہ اللہ رب العزت وہ دا صحابہ ہوتا آغا میڈل ہوئے کئی گولڈ میڈل ہوئے کئی بلکہ آنا لوئی مقام ہوئے کئی لوئی سرٹیفکیٹ ہوئے کئی اٹولنا اول اللہ سے اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عن اللہ دغو نرزی دا دی اللہ نرزی شیو دویم میڈل چیشے کئی جنت زروے کئی چیشی زروے کئی جنت زروے کئی آج کل جنت ہوئے کئی ووس اللہ اولئک هم المتقون چانداغ خالق داغ متقیون دی پرہیزگارون دی بلدوئی کی اللہ فرمائی اولئک هم المفلحون انداغ کسون کمیوم دی بلدوئی کی اللہ رب العزت فرمائی اولئک هم الفائزون
دا کمیاب آلات عجیب دی فبلد کی اللہ فرمائی اولائک هم الراشدون صدا خالق دی صدا توتا دی حق لیا کئی ہدایت لیا کئی جنت لیا کئی بلد کی اللہ فرمائی اولائک علی ہدم من ربهم دا کسان دی صدا دی اللہ طرف نہ پہ ہدایت بندی دی بیا اللہ فرمائی اولئک هم المؤمنون حقا چاہتا خالق مؤمنون دی پر اختیار بندی پر حق بندی پر بلزوئی کی اللہ رب العزت ایدہ صحابہ متعلق فرمائی علیہم صلوات من ربهم ورحمہ صدقو بندی اللہ طرف نہ درود دا ایدہ رب طرف نہ درود دا اور پر رحمت دا پر بلزوئی کی اللہ رب العزت فرمائی اولئک هم المہتدون انداغ خالق ہدایت یافتہ دی ایمو عزت مند دا سرٹیفکیٹ سکلا اللہ رب العزت صحاباو تویقو دا صحاباو اللہ رب العزت دغتیو مقامی کو ایمو تو پیغمبر کل جہاد پیغمبر اولین آخرین پیغمبر خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ فرمائی جب فرمائی اصحابی کن نجومی موسیٰ آبادی اسمان ستوری دی بیائی مقتدیتم احتدیتم چو توسو دی کی چود بدائی وکی توسو با کمیاب شے چکل کمیاب شے ووشتی مسلمان عقیدہ بدی صحابہ و متعلق سوی مسلمان با یہ صحابہ و متعلق سا عقیدہ ستی یود ستی توجہ با متعلق ہے دا دیر سوری خبر نن سبو متوسو داغا سوشل میڈیا فیس بک واٹس ایپ ٹک ٹاک داغا شیون اوغلو دی کی تسی خبری اوغلی چه انسان عقیدہ گاڑواڑا کی انسان آغا کوما سرمایاتی ایمان دا آگاڑواڑا کی ای صحابہ و متعلق ایمو غاڑی لاس کی دیدی چو کی دیدی لاس غاڑی لاس کی دیدی اٹولنا آوال چه داغا چوہ صحابہ دی حیو صحابی مضبوط مومن دا دویم ایمو دی پارا حجت تا یا عمل ایمو دی پارا حجت تا یو دلیل دویم عقیدہ چاہیو صحابی عادل چلویم عقیدہ چاہیو صحابی معیار حق تا پنجم عقیدہ چاہیو صحابی تنقید نپالا تد تنقید پر نشکوار ویلی نشکوار پیغمبر علیہ السلام کو داہی خطبی کی خطیب تو ستی اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابعزهم فببغضی ابعزهم اللہ دی پائے ایمو صحاباؤنا وڈاشے ایمو صحاباؤ پبائی کی اللہ نا وڈاشے مونا بعد داغا تنقید نشنائے جوڑا نکی چوت صدا کو صحاباو سا محبت وکو یغ محبت موسا وی مو محبت دی واجنے وکو وکا چوتا کو سا بغض وسا تلوی دی بغض موسا دا دی مو بغض دی واجنے آسا ایدی واجنے دا صحابا تنقید نبالت دی اور حیو صحابی دا انتخاب دی رب ذوالجلال چکل رب ذوالجلالی دی انتخاب کردا پیغمبر ملکتوب دی پایا بیتی انتخاب دا کردا وما کی دا حیو صحابی دی امت افضل ترین سڑائے اٹولن افضل ترین سڑائے ادما کی دا حیو صحابی جنتی دا حیو صحابی جنتی دا اور انما کی دا حیو صحابی اللہ رب العزت گنونا محفوظ ستلا پیغمبرون معصوم عن الخطا دی صحابہ محفوظ عن الخطا دی اور دین بعد بلا کیدا چا آئی متو سودا چا اجماع دی صحابہ یعنی صحابہ حکومہ اجماع دا حکومی خبری بندی صحابہ یو جوئی دا شکومہ فی صلاحو کی دا بے محصوم دا بخطا دا لاس عقیدی دی دمو صحابہ متعلق دائی متوسو بندی غاڑی عقیدی دی چا دائی مو بندی لازمی چا مو بدا عقیدہ سا اول عقیدہ کما چاہیو صحابی
مؤمن دا دویم عقیده چاہیو صحابی مدی پایا حجت دا دریم عقیده چاہیو صحابی عادل دا چلورم چمیعی حق دا پنځم تنقید نه بالاتر دا شپږم دا انتخاب خداوندی دا اوم د امت افضل ترین بنده دا اتم جنتی دا انم محفوظ عن الخطا دا او لسم اجماع د صحابه او معصومه دا لاس عقیدی دی غاډي دا مو د صحابه والا خپل زړه کې کېنو اوس کې روشتي خبرې ده چې صحابه منی ته تنقید نشي کوای اور بعض خالق په صحابه باندې ګنو نسبت کوي نای مو عزت مندو او کې یو حکمت تا حکمت دا نو مراده کې دا چې الله رب العزت د دین اسلام متکامل او مکمل رسول هاي وشي دی پای واسزو مقرره ده چې کله مقرره ده نه دي نافذ کوي ته کې دی پای الله رب العزت د صحابانو یو قوت سی وکړلو چې هغه توبه به په وبسي او پیغمبر دی کوي وی چې او د اخت اساسو ملوشي چې امت ته پاتې ولګي چې دی شي داغه سزا ده لکه ایوا صحابه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا رسول الله مو پوکا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې ویلي ای زمونه زینو شویدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې نا زینو بنوي شوی زینو بنوي شوی انداسې بسره کې میلو شوی وي ایو بل په مخکول کړی وي او طبيعي پیغمبرونو مخ وړولو بیا او ته وغله یا رسول الله پاکه پیغمبر علیه السلام نه بل پیدا اخیری کې دایو دي چې کله تو ویلو بیا و دي چې رسول الله د محمد له پیغمبر اسلام دی ته دوه صحابه وکړه چې د بچای د پیدوش اوس کو هغه صحابه دي هغه سره د اخرت ډور دا اخرت ډور دا لوی عذاب نه دیږي فضیل کې هغه کوم سنگسره عمل لا هغه عمل الله امت ته خیر دی پایدار کوي کله بچای وشالو یا رسول الله مو پوکا اوس مو بچای وشالو پیغمبر علیه السلام چې بچای د اوسې تو شو دیس کې کله بچای دی حد کې شي چې خپل لوس کې مړې نشي او پړای شي او نه بعد به فیصله کو بیا لوړه څو بعد وغللا بچای په کوتا او هغه بچای ته یې مړې کنډاک په کړه دا یو تکړای وکړیا هغه بچای لګیا وي دای پیغمبر علیه السلام ته مخ ته کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوي چې وګوره بچای خو مړې پړې دی شو قابل شولو پیغمبر علیه السلام چې یا رسول الله اوس کې کوم پوکا کا دا وګوره بچای مستعده مړې خپل خړل شي انا بعد پیغمبر علیه السلام په دې باندې څنګه حکم وکړو چې کله حکم وشولو کله حکم وشولو به چې کله څنګه کېدله د एकदम یو کاش یوخه هغه جبړی ولا ټکاو یې کوړی په ځای هغه وخستالو دا په ساته ولګېدله دې دا کاټ شولو دې ویني د سینغېدل چلو شولا یو صحابي په کپړو باندې ولګېدله एकदम دسی هاي مو کپړې په موزي شولې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي نه دې خدي توبه الله نشي قبول کړیا کدا توبه په ټول امت باندې تقسیم کی الله به ټول امت مغفرت صحابه خو دې درجه ولو موسی ایو التشی ایدا ولا کاسو مون نه پیژندلو په صفای کې موسی په ځای سیټ کې دا په انسان باندې ډیر عجیبه واقع دي تو پکې دی بته نو مو دې چې کله دوه کسانو جنگ وي جګړه وي خو یو خو په غلطي وي چې کله چې کله دوه کسانو لنجای یو په غلطي یو وسي اوس دې اعتراض په حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ خطا سوال نہیں زب پوش نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان چنہ متو سرا پیژنګلیشتو نچشتو एकदम ته چګیږي او ته دا تاسو کوي مو ته ویلو دا دی الله یو فضل چې مو زین کی جواب وچو مو دې چنه
کله به دې دوو کسانو جګړه وي منځ کې به دې بل کس عمل دخیل وي کله به دې دوو کسو جګړه وي یو به په غلطي نه وي منځ کې به یوه غلطفهمي وي دا کېدای شي چې یاره زه څنګه داسې ومنم موت یې چې ویلي نه منې زه به تا ته مثالونه دی موت یې چې موی لکې کې وه لنجا وشوه قیبړیا وشوه چې یوه کومه خبره کوله دا په حق کې و بل څه خبره کوله دا په حق کې چې کله یې جوړه وشوله منځ کې د یام کس معلوم شو چې ټول شرایط دی خوب شرایط تفصیلي واقعه ورته موتې راکړه مې چې په حق کې وه او بله په حق کې و منځ کې وکې بل کس دویم والا مثال ما ویل مې چې دوو کسانو منځ کې جګړه وشي ادوا په حق کې دي خو منځ کې یوه غلطفهمي وي غلط فهمي څنګه پیدا شي یو مثال ما ویل اوس که دې لیکې هغه ټیم وړي کله به دا ټوله خبره ورته تېره کړه غله شي موت یې څخه وسته وایي دا تو سوال څنګه کړه اوس موت یې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ حضرت معاویه رضی الله مې چې دا اول جواب دی دا ومال شي دا باپا دا باپا کې ته خیال چې کله خبره وته کا دوغله شو بیا مو دې چې ته یې چو بیا چې خبره کوله اخر کې مو ته چې زه شو په پلان کې ودا دا بس هغه بعد مو دې چې خاطر شي چال چې صحابه متعلق ته څه ہے هغه دې چې زما ته څه وایي مو دې چې دوه د تزه چې صحابه متعلق ایب الله سکیدی دی راځي حس چې کوم تاسو ته دی اوس دی وګړالي چاټولو ناواله کې دا چې صحابه مؤمنون په مجید دواځي نه دا وتی دویمه چې صحابه په دې پای حجت دویمه صحابه عادل دي څلورمه هر صحابه په دې پای بیا حق تنقید نه بالاتر ده انتخاب خداوندی ده امت افضل ترین بنده ده او جنتی ده محفوظ عن الخطا ده او صحابه او اجماع ده موصوفه مې کته مته ټیم کوي په دې باندې دی هاي په باندې حضرت علي کرم الله وجه هيا واقعات ده تبینوي حضرت حسنین کریمین حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا واقعات ده تبینوي دا صحابه او احترام په لازم دا ویل لازم ده لکه څنګه متو ستوي چې د ایمان حساده الله راته سمودي د غزلونو امتحان تکوي دی پای خسته آداب کی کمیاب دي چې کله کمیاب دي الله کوم صفات کوم اوصاف یې کړی په دنیا باندې جنت زړه یې کړه کله تعالی بزدي چې هم المتقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک علی هدى من ربهم کله ته اولئک هم المؤمنون حقا کله ته اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه کله ته اولئک هم المهتدون کله الله دا تمغید دا سرټیفیکیټ دا ګورډ میډل یې کړی نه امنی متوبه کلام مخبدی احسنا وینو یحسنا وینو امیر معاویه رضی الله تعالی متعلق ته خبره کوي او ما پیغمبر فرمایي چې معاویه نه صرف مؤمن کې دوی شي مؤمن نه الهي چوکي دوی نشي عمر متعلق ما الله نبی فرمایي چې عمر په کوم الهي باندې تشي شیطانونه تختی کوم الهي باندې تشي شیطانونه تختی شیطان بغض ای شیطان کینا ای شیطان دښمنی حضرت عمر سره دی واجب دی واجبہ خبر تو کہ ایمان کو کی شیطانی اثرات ډیر زیات تان کړي کله شایو کی سب خبر ده کله چې شي کیږي اے اخیری کې لوړ په کمپیوټر باندې امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ولی کے لدایا په
بیٹ مو کو پلاسٹک کې مو باندې ایکو په چالو کونو مولد الحمدلله چې لګولې مې اوسه په هغه شیطانی اثرات باندې شي برکات دي دا ځکه حضرت ته محمد رسول الله فرمایي اجازه ته عمر په کومې لای دي چې شیطان تختی چې دین هغه په کو باندې چالو کونو کې ولا ګوره شیطانی اثرات له محفوظ وای لګي دا یو واجبات ولا لګي ونه محفوظ دي عمر هغه کاشتا چې پیغمبر دا وکړي چې الله دین ته عزت وکړي په عمر باندې وطن نه عمر باندې تهمتونه لګایي بهر حال بهر صورت خبره مو د صحابه متعلق کوله نه دغه چې د کوم اتلس صفتونه ذکر شول کوشش وکړو چې دا اتلس صفتونه مو ځون کړو او د کومې لاس عقیدې د صحابه متعلق ذکر شوی چې دا د ځان سره مضبوطي چې دا خپله به دې زده کو نورو ته بعض ملګري لیټ خیر د تاسو دا هغه کومې مو بیان کېږي دا په یوټیوب باندې نشر کېږي په یوټیوب باندې مفتي محمد دین نقشبندي وی کې تاسو ته وایي د صحابه او صحابه ته وایي د صحابه متعلق عقیده باندې ته وایي خاندانونه پیغمبر متعلق عقیده باندې تاسو ته وایي چې کومې مو ذکر کړی د دې واجب نه مو تاسو خپل ژبه د صحابه په صفاتونو کې یو کیو مطلبات ده مطلبات نه د څه گاو چې الحمدلله مو ټول مسلمانانو تاسو یې الحمدلله اور اټول د سيو څو اردو پڑھوا وای شو آیو کوئی کې د څه کسو کوئی کې فضائل اعمال تعلیم چي روزانه اعتبار سره روزانه سره حکایات صحابہ نے یو واقعہ بینه یو حدیث بینه ایدی آثار بچوی جب تو کوم بچای دا کوئی کی دو وړ چې دی کنه دا څه استریږي دغه کې بس صفات دي صحابه ولا خدای کې ای دا غو تمنا وي چې دی صحابه کوم صفاتونه ادامه کې وش لندن کې یو سکولو اکسکول کی یو وړوکه بچایو میډمي انګریزه وا غیر مسلمه اخت پسونه کولو بچای استاشي ته چیشه جوړیږي ته به چیشه جوړیږي هاي چوکندا راکړي چوکي ډاټا جوړیږي چوکي انجینیر جوړیږي چوکي پایلټ جوړیږي چکلې دی بچی نمبر اورو دي ته به چیشه جوړیږي دا به دي صحابي جوړیږي او دي صحابي چیشه دیو ته چې ځکه نو نه خډې بهادر سړی یې هاي وا قرباني کوي خلکو سره مدد کوي دا میډمي مو ته جواب ورکوس اصلک دی څه چې کله وغلله و دې د صحابي چوکوي هر یو دا تعریف وکړه کومه د ذکر کو چې صحابي هر هغه سړی چې ایمان په حالت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دوی کړی او ایمان سره دنیا نه رخصت شوی دا صحابي چې تو بچای چې صحابي جوړیږي چې نه صحابي کنه شي جوړی دا صحابي دی په شرط پیغمبر مجلس ته پیغمبر شتونه پیغمبر حضور صلی الله علیه وسلم دنیا نه رخصت شوی بل نو هیڅ قسم کې بل پیغمبر کې دقیق نه دی مو عقیده ده و یک اوصاف مو روزانه کوی کې دا فضائل اعمال تعلیم کو حکایات صحابه او نه واقعیا مې یک صحابه او واقعیا مې نو نه ایم بچایو زین کې نوشته نه هیو بچای دا یی چې ستاسو د صحابه او صاحب ځون کې پیدا کړ نه دی واجی نه سمودا شای چلو کو ای مو تو بچی کی بیا دا ګیلا نه کو چې پلو کا ده نه کوي دا ګیلا به نه کو چې و سره جګړه ده دا ګیلا به نه کو چې دا بچای مدرسې دا څه
ټولو نه سینټ ته شوی ځان ته شوی مو خبره نه مني بیا به دا ګیله نه وي ویلي څه ماحول د کور کې چې کله مو دا جوړ کړو او د صحابهو زندګۍ اصحابو په دغو باندې چې بیا به صحابهو صفتونه دغو کې مو زندګي به خوشحاله کوو به که نه به کوو روزانه به تعلیم کوی کې کوو که نه به کوو حکایت صحابه نه به یوه یوه واقعه به یې نه وو که نه جزاک الله امین والحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الله څه مو ویلو څه مو ویلو په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله ته نه راضي شي الله ته نه راضي شي الله چې څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره دائمه ابدا نصیب کړي الله چې څه حاجتونه خپل خزانه غیب نه وته پوهه کړي الله چې بیماران دي دغو ته شفا وکړي چې څومره امت مسلمه مو دغون شي وشي مخکې شي یا الله مغفرت نصیب کړي یا الله مغفرت نصیب کړي موږ هم ته هدایت نیکي وکړي الله موږ هم ته هدایت نیکي وکړي الله چې قربان یې حلال قربان نصیب کړي الله چې قربان یې تو کې برکت ورچي الله په چوکۍ کې ختم کړي غیبی خزانو اسباب ته مهیا کړي غیبی خزانو اسباب ته مهیا کړي الله دې موږ نه یا الله چې مسافر دي یا الله کونه رشتہ خزینو کې کونه وی کې الله کا کونه یا الله پکې خوشاله ساتي پډاکو منګولو خیر خیر چې خپل کلی وطن ته واستای کې الله پډاکو منګولو خیر خیر چې خپل کلی وطن ته واستای کې الله دې سفر دې تکلیف نه دې سفر دې بکړونه وساتي الله زموږ مشون دي یا الله د عمرونو کې سره دې صحت برکت واچي الله به مشون مما کې الله به مشون مما کې الله یې مسلمانانو لونه خیان دي بغیر دې نکونو هغه منی کوونو کې ژوندۍ دیږي خزینو کې رښتې و فرمای هیڅ رښتې شي یا الله رخصتي نشي دی وسیکي رخصتي تا الله چې رخصتي شي کو ژوندۍ په خوشاله نه کو ژوندۍ په خوشاله کې کو ژوندۍ په سکون کې الله چې اولاد نو وسترګي به تاسیږي اولاد کتنو تا غیګونه به تاسیږي دی اولاد आवाज وېدنې تا یا الله نکمل اولاد وې کې یا الله چې نه اولاد نه اولاد وې کې الله چې اولاد یې مو خپل د پاره نیټ سره کلوي کې مو خپل د پاره سترګو یې خواله وګرځوي کې الله قبول حج او مې کې مو ټولو بابا نصیب وکي الله قبول حج او مې کې مو ټولو بابا نصیب وکي د چوپای چی وستولي چې هاي کورټ کې مقدمه ده یا الله خیر عافیت فیصله وکي یا الله خیر عافیت فیصله وکي یا الله مو ټول کچري جیلونو ته یا هسپتالونو ته محتاج ما کې الله د بل کاسته یا الله مهدي تکلیف دا یا الله تکلیف ختم کی الله تکلیف ختم کی الله خپل لیاړو ته شفا وګرځي خپل لیاړو ته دوا وګرځي یا الله څمو مقتدا نصیب کی څم نه دی وختي همته ضرورت ایتو په علم کی یا الله غا نصیب کی الله مودا دعاګونی خپل دربار کی قبول کی الله خیر دی رحمت پر پکده دی اجت نازل کی الله خیر دی رحمت پر پکده دی اجت نازل کی اللهم اسقنا عيشا معيشا نافعا غير ضار عاجله الآج وصلى الله تعالى خیر خلقه محمد و صحابه اجمعین دا کوم کاسی مېدی تکلیف والا چټ استواله کدا کاس موجود وي دا لاوندي المنزنه بعد مو سره ملوش